السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل او پیج کې د الله هر کله وایم ویډیو کمپلیټ وکړه. یو ډیره سبق آموز ویډیو ده. انسان ګوره په خپل ځان باندې څومره غرور کوي. انسان چې کله په دې دنیا باندې وي او کله د په جوبند کې وي، کله د الله پاک دولت ورکړي، کله د ځواني ورکړي، د خایس ورکړي، د دومره غرور کې پر ځمکه باندې ګرځي چې بل انسان خو لاړو سړی نه ښکاري. نو دا ویډیو کمپلیټ وکړئ. کله چې انسان مړ شي نو داغه د چنجي څنګه داغه د جسم دا غوښې خوري. دا یو تجربه چا کړې ده. د چرګې د اثر دی د چنجو لکه خلې د ګوره دا 2 ورځو کې څنګه دا چنجي لګیا یو څنګه ختمي. نو دغه رنګ د انسان هم حال وي په قبر کې چې کله انسان قبر لور شي او په ځمکه باندې د بد عمل کړي وي، په ځمکه باندې د غرور کړي، د بل انسان خیال نه ساتي، حقوق العباد خیال نه ساتي، د حقوق الله خیال نه ساتي، نو دغه هم قبر کې هم دغه حالي. خلکو د پردا یو ډېر عبرتناک ویډیو رقم خلک چې په خپل حسن باندې، په خپل ځان باندې، په خپل مال باندې، په خپل دولت باندې ډیر زیات غرور کوي. دا وګوره چې د دې سره بره ټایم هم لیکل شوی دی. دا تاسو له ټایم ښکاري ګنټې کاونټ کیږي. په 2 ورځو کې ګورئ چې د نه څه جوړېږي. دا چنجي څنګه دا ختمي، صرف اډوکي پاتې شي، غوښه چې کومه وي هغه ته دا چنجي خوري. نو دغه رنګ حال هم د انسان هم وي په قبرستان کې چې کله خاور له وسپارل شي او د اعمال ټیک نه وي په دنیا کې چې څوک خوشحال نه وي، د الله پاک حکمونه نه منلي، نو هغه هم دغه رنګ حل وي، غوښې د چنجي خوري او اډوکي واپس خاورې شي. کومې خاورو نه چې انسان جوړ دی اومه خاوره ته واپس جوړه شي. دا زموږ د پر ډېره سبق آموز ویډیو تاسو له پر سکرین باندې ښکاري. دا چنجي څنګه لګیا دي. دا 2 ډیز شو 40 غنټو کې ګورئ دا څه حل دی. اوس ګورئ څه ټایم پاس په دار اوچت کې او تاسو به وګورئ په خپل باندې چې دین څه جوړ کړي. ټوله غوښه ته خوړلې او صرف اډوکي پاتې وي. نو موږ ټول په کار چې په دنیا کې داسې جون تیر کو چې قبر کې هم الله پاک موږ محفوظ تر قیامت پورې وساتي چې د الله پاک موږ ټول حکمونه ومنو. نو قبر کې به زموږ فرشته هم خیال ساتي او قبر کې به زموږ پوره خیال ساتل کېږي چې کله موږ د الله پاک حکمونه ومنو. په دې دنیا سو خفانو کو د انسانانو د حقوق خیال ساتو او د الله پاک د حقوق خیال ساتو. انسانانو نه خپه نشي، د انسانانو حقونه وخو او الله پاک رضا کو. نو ان شاء الله زمونږ به دا حل نه وي څنګه چې دا چنجي د دغه حل کوي. نو موږ ټول په کار دي چې دین یو ښه سبق والو او خپل ځان او پیژنو چې الله پاک موږ د دنیا د سره لپاره لګولیو او الله پاک څه مطلب دی موږ د دنیا د راوستلو لپاره موږ دا موټو وساتو. موږ خپل حق چې څومره حقونه دي په موږ باندې د الله پاک هغه ټول حقونه پوره کو. په موږ باندې انسانانو څومره حقونه دي هغې پوره خیال وساتو. دا وګورئ چې دا تاسو له سکرین باندې ښکاري چې ټوله غوښې ته خوړلې هغه چنجو او دا لږ غونډې د اډوکې چې کومې دي دا د چرګې هغه سر کې پاتې شو. دا یو ډېره سبق آموز ویډیو زموږ ټولو دپاره چې لکه داسې حل زمونږ هم کېدی شي په قبرستان کې، داسې حل زمونږ هم کېدی شي د انسانانو. او دا اډوکي چې کوم پاتې شي څه موده بس دا واپس خاوره شي چې کوم اډوکي انسان وي که نه، نو دا ټول عمر اډوکي نه، دا څه ټایم پس غوښه ته چنجي وخوري او اډوکي واپس خاوره ته جوړه شي. تاسو به کتلي وي چېرته په سړک باندې یا داسې چېرته سپی مردار شي نو هغه څه ټایم پس خپله ختم شي، ډیکمپوز شي، مطلب دا ډیکمپوزر دی لویلی شي. دا چنجي چې کوم وي دی راشي او هغه غوښه هغې نه وخوري او هغه څه ټایم پس هغه سپی غیب شي. غیب ځکه شي چې غوښه د ټول چنجي وخوري او ډوکې نه واپس خاوره جوړه شي. نو دغه رنګ حل به د انسان هم وي. نو چې کوم انسان د الله پاک نه خفه وي، کوم انسان نه ټول انسانان خفه وي، کوم مسلمان نور مسلمانان یې خفه کړي پردي حقونه والي، نو دغه هم قبر کې دا حل وي. نو دا یو شارټ غونټې ویډیو وه، یو ډېره سبق آموز ویډیو. ما تاسو سره هم شریک کړم. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.